أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نن موږ وایو تفسیر د سورة الفاتحه. اوله خبره دا زده کړئ چې موږ د هر سورت مخکې یو څه خبرې کوو. په هغو خبرو کې اوله خبره ده ربط د دې سورت د ماقبل سورت سره. ربط څه ته وایي؟ تړل. دا د قرآن کریم د هر سورت د بل سورت سره یو ربط لري، یو تړل لري چې دا سورت ذکر شوی دی، د دې بعد دا سورت ولې راغلی وي، د دې مخکې ولې دا سورت راغلی وي. نو دا ربط د قرآن اعجاز دی چې د قرآن هر سورت د بل سورت سره ربط لري. دا رقم هر آیت د بل آیت سره ربط هم لري. نو دا ته ربط د سور او ربط الآیات. دا ربط به موږ وایي چونکې سوره فاتحه خو مخته سورت نه لري، نو ځکه دې ربط ما قبل سره خو نشته، لیکن ما بعد سره ربط لري. او دویم شی موږ وایو دعوه چې کوم دغه ته موږ په اسان الفاظو کوي موضوع یا لوی مقصد د سورت. دا سورت څه مقصد لري، دا کومه خبره کوي او پر کومه خبره باندې دلایل وایي. نو هر سورت یو موضوع لري، پر هغه موضوع باندې دغه سورت دلایل ذکر کوي. او دریم چې کوم دغه خلاصه د سورت موږ وایو چې دې سورت کې چی ذکر دي، څو دعوی دي، څو دلایل دي، څو مضامین دي. بیا دا خلاصه پر دوه قسم دی، یوه اجمالي خلاصه ورته وایي، یوه تفصیلي ورته وایي. او څلورم شی چې کوم دی هغه موږ وایو تشریح د الفاظ مفرده وو. په سورت کې چې کوم دی هغه الفاظ راځي، مشکل الفاظ وي، دا هغه تشریح موږ کوو. او دا رقم مشکل آیتونه راځي، هغه آیتونه دغه وضاحت کول، دغه تشریح کول، دا هم موږ وایو. د څلور شی سو پنځم شی چې کوم دی هغه حکمتونه او لطایف او فواید د مفرد الفاظ او د هغه جملو چې د آیت د دې لفظ د دې څه فایده ده، په دې کوم نقطه ده، دا نقطې موږ وایو. او شپږم شی چې کوم دی هغه چې یو سورت ډیر نمونه لري، هغه نمونه د سورت موږ مخکې تر سورت ذکر کوو. نو د سوره فاتحه ربط د ذکر کولو ضرورت خو نشته، د اوله خبر سره مشلاس په سوره فاتحه کې. او بل چې کوم دی هغه دویم شی موږ ویلو چې دعوه د سورت ده. نو دعوه یا مقصد د دې سورت څه دی؟ کوم د هغه اعلان د توحید دی، ځکه قرآن تر ګوره زیات زور چې کوم هغه په توحید ورکړی دی. نو د دې سورت اعلان دی د توحید چې ای انسانانو الله یو وګڼئ، هم په ذات کې هم په صفاتو کې. او دا رقم قرآن چې تر ګوره زیات مخالفت کړی دی هغه د شرک کړی دی. دویم شی چې کوم دی هغه رد د شرک دی، د ټولو اقسام. دا ذکر شوی دی په لفظ د الحمدلله باندې. که الحمد ټول صفتونه د خدای توب خاص الله لره دي. ګور اعلان د توحید هم وسلو او رد د شرک ضمناً هم وسلو. په دې کې ټول صفتونه د خدای توب ثابتول الله لره دا توحید دی، او دغه صفتونه د غیر الله څخه نفي دا ته چې شوی رد د شرک وایي. نو په چې دی په دې الحمدلله کې دعوه د توحید هم ده او رد دی د ټولو اقسامو د شرک. او بل خلاصه د دې صورت ده، خلاصه د دې صورت دا ده، اول په دې صورت کې ذکر کیږي دعوه اثبات د توحید په اول آیت کې ذکر کیږي. او دویم چې کوم دی اثبات د هغه دعوی په نمونو د الله سره چې
چې دا ټول صفتونه د خدای توب الله لره دي، ځکه درې دلایل دي پر هغه باندې. یو دا دی چې رب العالمین، دویم دا دی چې الرحمن الرحیم، او دریم دا دی مالک یوم الدین. دا دلایل دي په دې خبره باندې چې ټول صفتونه د خدای توب د الوهیت الله لره دي. دې ته ویل کېږي استدلال باسماء الله و صفاته تعالی. معنا په دې دعوه باندې موږ دلیل وکړي د الله په اسماء او د الله په صفاتو باندې. او دریم شی چې د صورت کې ذکر کېږي بیا نتیجه او تفریع د په هغه دعوه باندې 5 آیت کې. او څلورم چې کوم دی هغه بیا تعلیم د دعا دی، چې سوره فاتحه موږ ته د دعا طریقه راشي، طریقه د دعا به غواړي سره کوم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، دا کې طریقه کار د دعا موږ ته راښولې دي. نو هغه دعا دپاره د استقامت او د هدایت ده، په چیش باندې؟ په توحید او په دغه باندې په ایمان باندې. او 5م ذکر د درو ډلو دی په دې سوره فاتحه کې، چې هغه هم تعلق لري زموږ د دعوې سره. چې ګوره بعضې کسان منعم علیهم، بعضې مغضوب علیهم. نو کوم کسان چې قائلین د توحید دي، توحید مني، هغه خو منعم علیهم سو. او چې کوم کسان هغه توحید نه مني، هغه مغضوب علیهم دي یا ظالم دي. دا د دې صورت موږ مختصره خلاصه وویله او دعوه مې وویله، او د دې وروسته به انشاءالله بیا د دې حکمتونه فواید دا به انشاءالله موږ واخلو.